نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظیم. دا سوره مائده دریم رکوع دا. الله سبحانه وتعالی په دې رکوع کو فرمایي ولقد اخذ الله ميثاقا او بشکا اخذت دا الله پاک په خواده بني اسرائيل د بني اسرائيلنا وبعثنا منهم 12 نقیبا او من مقرر کړیو لهوینا 12 سرداران. وقال الله انی معکم او فرمایلیو الله پاک چې زه تاسو سره يم لئن اقمتم الصلاة کچر تاسو قائم کړو منځ وآتیتم الزکاة او ادا کړو تاسو زکات وآمنتم برسولی او ایمان رو تاسو زما پر رسولانو وعزرتموهم او دا هغوی مدد مو وکړو واقرضتم الله او قرض ورکړو تاسو الله پاک ته قرضا حسنا قرض خو لأكفرن عنكم نزبو ضرور لذکرم لتاسونا سیئاتکم ستاسو گناهونا ولا ادخلنکم او خام داخل کرن تاسو جنات تجری جنتونو کی چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغینا نهرونا. فمن کفر بیا چاچی انکار وکړو بعد ذالک پس لدینا منکم لتاسونا فقد ضل سواء السبیل نو هغه رککړه نیغه لارا. الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې یو ذکر داو کو چې په بنی اسرائیل کې الله سبحانه وتعالی 12 قبیلې وي او دا غټولو نه میثاق واغشتو دای سرداران مقرر ک او دا هغه سردارانو نه بیا دا وعده واغشتا چې رومبه خبره خدا را چې زب تاسو په جنتونو کې داخلوم او تاسو به کامیابوم خو که چې تاسو د یو څو خبرو خیال ساتلو پای کې یو خبردار چې رومبه خبره الله پاک کوم فرمایله هغه د مونږ قائمول دي څنګه چې په بنی اسرائیل ته تلقین شوی د مونږ د قائمولو داسې مسلمانانو ته تلقین شوی دی د مونږ د قائمولو نو مونږ باندې الله پاک 15 وخت مونږ فرض کړی دی نو دا په خپل وخت کې مونږ هم ادا کوو ځکه چې کوم د بنی اسرائیل بعضی احکامات چې کوم الله پاک قرآن کې نقل فرمایلی دي د دې مطلب دا دی چې دا په دې باندې به دا مسلمانان یعنی عمل کوي او دا ډیر ښه عملونه دي چې کوم هدایت الله سبحانه وتعالی هغه خلکو ته کړو هدایت ورته بیان کړو حکم ورته کړو نو داسې مسلمانانو تم کړو نو الله پاک راي تم دا سری او صفاو فرمایل چې
کچری تاسو د مونږ اهتمام کوئ او د زکات د ورکولو اهتمام کوئ یعنی پوره ادا کوئ په وخت ادا کوئ او بل دار چې هغه باندې یو بل تلقین شوی ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چونکې خاتم النبیین دی داغه نه پس خو بل نبی راتلو والا نشته نو موږ ته دا حکم دی چې په مخکینو انبیاء باندې به موږ ایمان وروړو لکه موسی علیه السلام ابراهیم خلیل الله آدم علیه السلام نوح علیه السلام نور چې څومره یو لک صدیر زره کم زیات پیغمبران تیر شوي دي په ټولو باندې به موږ ایمان وروړو ولی احکامات او حکمونه چونکه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې الله پاک پیدا کړی نو په قرآن او د هغه په نقش قدم باندې چلیږو نو موږ ته کامیابی ملاويږي نو دلته کې الله پاک هغه باندې دا ایت دا تلقین کړو چې د موسی علیه السلام نه پس نور نبیان راتلو والو نو دا هغه راتلونکو پیغمبرانو په باره کې ای باندې دا پخلی شوی چې تاسو به چې کوم زما پیغمبران راځي نو د هغې به تصدیق کوئ او د هغې به مدد هم کوئ یعنی په حق لار کې ای چې کوم دعوت چلی ای چې کوم جهاد کوي د الله په لاره کې نو په هغې کې به تاسو ورسره مرسته کوئ او د هغې مدد به کوئ او بله خبره الله پاک چې کوم وفرمایله دا ده چې تاسو به الله پاک له قرض حسنه هغې ته ویلی شي چې د الله په نوم خالص د الله په نوم باندې یو کار د نیکۍ کار وکړی شي هغه د پیسو ټکو وي یا چا سره هر قسم ښېګړه چې وي هغه الله پاک به د هغې اجر ورکوي په ورځ د قیامت نو دا الله سره چونکې ذخیره کېږي او الله د الله په بینک کې دا امانت کېږي او د دې اجر به بیا الله پاک د نیت مطابق په ورځ د قیامت باندې ورکوي نو کومې پیسې ټکې چې موږ تاسو ورکو یا چې کوم چا سره ښېګړې نور د لاسو خپو یا نور قسم داسې مدد او نصرت وکړو نو الله پاک به د هغې موږ له اجر و ثواب راکوي نو دې ته قرض حسنه وویلی شو چې خاص طور څوک د الله په نوم باندې پیسې ورکړي یا د الله په نوم باندې چا سره مدد وغیره وکړي نو بل د دې چې کله دا ټول عملونه وي تاسو کوئ الله پاک ورته وفرمایل لأکفرن عنکم سیئاتکم نو زه به ضرور لرې کړم له تاسو نه ستاسو ګناهونه یعنی تاسو چې څومره نیکۍ کوئ نو ستاسو که چې داسې واړه لغزشونه تاسو نه شوي وي نو هغه به زه تاسو ته بیا د هغې په بدل کې معاف کړم ځکه چې په یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې انسان نه غلطیانې کېږي او چې کله د ماسپښین د مونځ وخت شي او دی د مونځ دپاره پاسي وایي دی په ګناهونو کې تر دغه وخته پورې سوځي لکه د دنیا کارونه داسې دي چې په دې کې ضرور د سړي نه بدنظري وشي وکسارنه تې وشي یا څه بل څه داسې یعنې دغه تې وشي لغزشونه تې وشي نو هغه وایي چې کله دی مانځه له پاسي او مانځه ته را روان شي نو او بیا دی اودس چاره دام وکړي او دی بیا مونځ وکړي وایي دی داسې پاک شي لکه چې څنګه یعنی داړو کړي نه دي دغه ګناهونه نو او غټ ګناهونو یعنی توبې سره به الله پاک معاف کوي چې د هغې نه انسان توبه وباسي ګناه کبیره چې ورته وایي او واړه ګناهونه الله پاک هر چې نیک کار وکړي سړی نو د هغې نه مخکې چې وړوکې ګناه تې شوي وي نو الله پاک هغه معاف کوي انسان ته خو په دې کې یو خبره دا یاد ساتئ چې غټه ګناه او وړه ګناه د دې تشریح علماو ډېر زیات کړي دي او دې کې ډېر زیات بحث کړی دی خو اخیری خبره دا ده چې وایي یو وړه ګناه هغه یعنی یو غټه ګناه چې ده نو هغه وړه نه ګڼل او وړه نیکي چې کوم دی نو هغه ډېره غټه نه ګڼل بعضې وخت کې یو وړه نیکي به الله پاک سبحانه وتعالی ته هغه خوښه شي او هغه چې الله پاک ته خوښه شي د هغې په وجه باندې به ستا بخشش وشي دغه شانتې تا به یو ګناه ډېره معمولي ګڼلې وي او هغه به دې کړي چې مړه بس په دې باندې ما ته خدای پاک بخشش وکړي یعنې هغه به دې په کس سره کړي وي او هغې باندې به دې الله پاک رونیسي نو په کس سره ګناهونه نه کول په خطا سره د سړي نه وشي الله پاک په دې اعمالو سره چې په مونځ قایمولو سره زکات ورکولو سره او الله پاک ته یعنی قرض حسنه ورکول یعنی خیر خیرات سره نیکو سره او بل دا چې پخوانو انبیاو باندې ایمان راوړل او هغوی ته په ډېر ښه سترګه او په درنه سترګه کتل او ډېر په ادب سره دا او احترام سره د هغوی نومونه اخیستل
نو الله پاک فرمایي چې دې په دغه کې به بیا تاسو سره څوک تاسو په جنتونو کې داخل کوم چې هغه داسې جنتونه چې پای کې نهرونه بهيږي. بیا الله پاک فرمایل فمن کفر بعد ذلك بیا چې انکار وکړو پس لدینا منکم تاسونا فقد ضل سواء السبيل نو هغه ورککړه نیغه لارا یعنی گمراه شو د نیغه لارې نه. دلته کې الله پاک بس دا فرمایي چې چا د دې خبرونه انکار وکړو او په خپل مرزه باندې ژوندۍ تیر کا نو بیا بس هغه چې کوم دی نو د خپل ګناهونو پس پاداش کې په جهنم کې سوځي او هغه د نیغه لارې نه بټکاو شو یعنی اخوا شو او بس بیا به شیطان هغه ته بیا نور لارې خشته کوي او ورستر وځي په ګناهونو کې غرق کوي. اوس الله پاک مخکې فرمایي فبما نقضهم پس په وجه د ماتولو د دوی میثاقهم خپل وعده لعناهم من لعنت وکړو په دوی باندې وجعلنا قلوبهم او جوړ کړل مونږه زړونه د دوی قاسیه سخت دی دا وعده ماته کا او چې کوم پیغمبر براغونو د هغه مرسته بیان کوله بلکې پیغمبران ډېر زیات قتل کړي دي چې هغه ورته خبره کوله او د دې خواهشاتو نه خلاف خبره به کوله دین خبره به ورته کوله او دوی په غلطو کارونو کې اخته نو هغه په دې باندې بدل کېدا لہذا دوی باغی له تکلیفونه ورکول او بیا به رونی او پاره کې یعنی هغه به شهیدان کو څنګه چې یحیی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام په سوله خېجول خو الله پاک هغه ژوندې اسمان ته خېجول او زکریا علیه السلام یعنی چې کوم دې قتل کو نو دغه شانتي د ډیر زیات تکلیفونه بیا پیغمبرانو ته دا هغه خپل وعده نه د دې انحراف يحرفون الكلمه عن مواضعه بل دا کارو چې دوی بدلوي کلام د هغه د اصل یو زینا د اصل زیننا یعنی چې څنګه الله پاک فرمایلی د هغه کې یعنی تبدیلی راولي هغه بدلون پکې راولي او داغي په ځای باندې خپل خواهشات مطابق خپل حکم پکې داخلوي چونکه د مخکینو کتابونو الله پاک ذمہواری نه واغشتي د یعنی د بالکل د صحیح سلامت ساتلو نو دای پکې خپل ډیر رد و بدل په تورات او انجیل کې کړی دي او هغه بیا خلکو ته پیش کول چې دا زمونږ داسې کیدی او دا مونږ ته داسې بیان شوی دي. نو اوس چونکه د قران پاک الله پاک ذمہواری غشته تر قیامت پورې چې دی کې به رد و بدل نشي کوله نو د دې په حروف کې څوک رد و بدل نشي کوله لیکن د دې په معنی او په مفهومونو کې ډېر خلک داسې دي چې هغه مطلب دا رد و بدل کوي او خپل عقاید یعنی چې کوم گمراهی دا هغه په دغه سره پیلاوي. الله پاک دې زموږ ټول حفاظت وکړي. نو الله پاک اوس فرمایل چې دای هغه چې کوم مونږه دای ته هدایت بیان کړو نو او قران د دې ته چې کوم تورات او انجیل لا لګل شو نو په هغه کې بدلون راوستو ونسو حظا او دوی هیر کړه لوی برخه مما ذکروا به لهغه سنا چې نصیحت ورکړې شوی او دوی ته په هغه سره چې دای ته کوم احکامات بیان شي او کوم حکومت ورته بیان شي نو په هغه کې دای چې کوم دی نو ډیر هیر کو او ډیر بدل کو. ولا تزال تطلع او ته به همیشه خبرداري على خائنه پس خیانت باندې منهم لذینا الا قليلا منهم سوا د لغو خلقو لذینا فاعف عنهم پس معاف کړه دوی وصفح او مخ وګرځوا ان الله يحب المحسنين بشک الله خوخوي نیکان. نو بعض گمراهیانی چې دا غي صریح وي او په دین کې بدلواله راوستي الله سره شرک پیدا کړو لکه عیسی علیه السلام دا الله زوی وګړلو یې الله وګړلو او یا دغه شانتي یهودیانو چې کوم دینو عزیر علیه السلام دا الله پاک زوی وګړلو نو دې د وجنا دا ظاهری تخریف او کفر اختیار کو او بیا وی چې مونږ د الله پاک خوښ بندګانی مونږ بس خیر کو ګناونه کو مونږ الله پاک معاف کی
او زیات نه زیات کوم له سزا راکې نو د درې سزا برای کی بس بیا براتوي چې زی بس جنتونو ته. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې دی هغه خپل هغه وعده ای راکا او خیانت یې وکړ پای کې او اوس الله پاک فرمایي ولا تزال تطلع على خائنه او ته به همیشه خبردار یې پس خیانت باندې. دی چې کوم خیانت کړي نو بعضی چیزونه الله پاک په قران پاک کې بیان کړ چې کوم یعنی هغه خاص په دین کې بدلون دی راوسته او پای کې د عقیدو بدلونو یا په عبادتونو کې خاص بدلون راغلی نو هغه خو الله پاک بیان کو. خو بعضې داسې رواجونه دی چې کوم د ځان راوستي په باغي باندې بیا الله پاک وی چې به دغه چې شمپوشو که چونکې د هغې اثر امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ته نه رسېدو نو د هغې ذکر الله پاک ونه کولو بس هغه الله پاک رسول علیه السلام ته وفرمایل چې بس دا مه بیانوه. اصل چې کوم د دی بنیادي عقایدو کې کوم دی اختلاف راوستل نو هغه خیانت بیان کا. نو دلته کې الله پاک فرمایي منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم وایته د معاف کا واصفح او مخواړه ان الله يحب المحسنين بشک الله پاک خوخي محسنان یعنی نیکان خلق. نو دغه ګناونه چې کوم دی کړی دي یا کفریه شرک یا عقاید د ځان نه جوړ کړي دای خبرت کیږي په دین کې چې کوم غټ بدلون راوسته او کوم چې رواجونه نو بد دار هغه خپل هغه وخت سره بس تیر شو هغه ک الله وت معاف کوي نو معاف وکي او ته سزا ورکوي خو لیکن د کفر او د شرک خو الله پاک معافي بالکل نه کوي.